راځي کشمکش راځي او هغه ستاسو ټولو په دواګانو سره کشمکش ختم شو. زه د غني خان حاجي صاحب، ګلپسند خان، عالمزیب خان دا غږونه دا دوی ټولو زه بې حد مشکور یم. بارمن خان هغه نن جوړ نو، د عالمزیب خان د کورنۍ مشر دی، د هغه بچي دلته دي. دوی ټول نن زموږ دپاره اعزاز دی چې دلته راغلل. او زه کومه کمیټي چې جوړه شوې وه، اجمل خان ډاکټر صاحب دی او ټول نور ملګري پکې وو. دا مونږ یو مقصد دپاره الیکشن خو به راشي، الیکشن به لاړ شي، مونږ د خپل کلی په یو نه یو طریقې سره مونږ غوښته چې خپل کلی کې ورورولي مضبوطه شي. نو دا زموږ لپاره یو ډېره لویه خبره ده. دا لږ ډېر کشمکش په ورورولۍ کې راځي، خو دا لږ ډېر هغه مو یو بل ته مونږ چې مخامخ شو، یو بل عزت احترام مونږ هغوی هم کړی دی، مونږ هم د دوی عزت او احترام کړی دی. ځکه چې زمونږ یو کلی دی، د دې کلي نوم اوس په ټول پاکستان کې نه، په انټرنیشنل سطح باندې د دې کلي نوم هر څوک پیژني. او همدې کلي له چې مونږ تقویت ورکوو، نو دا زموږ ټولو لپاره، زموږ ټولو په دې کې صرف زما هغه هلې ځلې نه دي، ټولو هلې ځلې دي چې ټول مونږ یو ځای وو. نو دې نه مخکې هم ډېر الیکشنونه تېر شوي دي چې دې کلي کې به چا داسې جرأت نشو کولی چې بار نه به راغی او دا ووټ به دلته اخیسته. نو مونږ هم دغه کوشش دی، ځکه چې کو الیکشن نن یې، کو سبا یې، کو شپږ میاشتې پس یې، کو کال پس یې الیکشن د کو زه ولاړ یم، کو سکندر خان ولاړ دی، دا زمونږ الیکشن نه دی صرف، دا د ټول کلي د ټولو مشرانو د ټولو جذباتو الیکشن دی. چې مونږ کامیاب شو نو دا ټول دا مونږ دا ګڼو چې دا ټول کلی کامیاب شوی دی. او که خدا نخواسته څه پکې ناکامي راشي، دا د ټولو ناکامي ده. نو په دې لحاظ سره زه په دې ډېر خوشحاله یم. سکندر خان هلته ورغلو، د غني خان حاجي صاحب دې ځای ته، ګلپسند خان دې ځای ته، د عالمزیب خان دې ځای ته. خو زما هم خواهش و چې زه دوی سره میلاو شم، او دا زما هم خواهش و دلته چې کلي کې ټول مشران راشي او کینو، یو بل سره ووینو. کیدای شي ډېرو سره ما ډېره موده پس ملاقات وشو، خو دلته راغلو او د دوی هم دا خواهش و چې یاره کو پېښور ته راځو څوک رانه خفه نه شي. بلکل صحیح خبره ده چې دې خوشحالی کوي چې هر یو مشر کشر پکې یو ځای شي، نو دا د ټولو خوشحالي ده. زه تاسو ته مبارکبادي در کوم، ټول کلي ته مبارکبادي در کوم چې تاسو په دې باندې دا نن چې دومره اظهار وکړو، دومره په لنډ تنګ وخت کې دومره تعداد کې راغلی، دا د خوشحالۍ اظهار دی. د خپل مرضی، خپل خواهش هغې مطابق تاسو دلته راغلی یې. نو په دې تاسو هم خوشحاله یو او موږ هم خوشحاله یو. او انشاءالله تعالی دا سلسله به مخکې بوځو چې زمونږ دا کلی یو شي، زمونږ د جمع اوار یو شي، زمونږ د علاقه یو شي، او دا مخ پر وړاندې همدغسې به بوځو. دا د دې علاقې د خوشحالۍ د ترقۍ لپاره یو نیک قدم دی.
او دا قدمونه به مونږ دغه شانتې مخ په وړاندې بوځو. ډېره مخکې یو څو پروګرامونه په جمعوارو کې وشو او ډېر ښکلي پروګرامونه وشو او انشاءالله تعالی دا یو جذبه ده ستاسو ټولو کې یو جذبه هغه ده او دا زمونږ یو جذبه ده د کلي دپاره د وطن دپاره او چونکې شیرپو دې سره تړل شوی دی نو دا ټوله علاقه ده کو تنګې د کو هر دی نو دا یو جذبه ده شیرپو ده جذبه ده چې بی مونږ ټول یو شو او یو اواز شو او د خپل حقوق دپاره د خپل خوشحالۍ دپاره د خپل ترقۍ دپاره یک اواز شو ټول په دې دپاره جدوجهد وکړو نو دا زموږ ټولو کامیابي ده. زه اخر کې د غني خان حاجي صاحب د ګلپسند خان د علمزی د هغه د رونو د بارمن خان د هغه د بچو او دا ټول د هغوی د رشته دارانو د هغوی هم شکریه ادا کوم او خصوصي دا مونږ چې کومه جرګه منعقد کړې وه او دا زمونږ په مشورې سره دغه شوې وه او مشورې سره زمونږ دا خواهش و چې مخکې خپل کلي کې دا قابل قدر مشران دوی لور شو دوی ته درخواست وکړو او هغه د هغې نه پس به بیا نور مخکې مونږ ځو نو دا ټولو مشورې سره دا کار شوی او دلته مونږ ما ته به بار منټ په منټ د دې ما ته خبر راکاو چې نن دلته لاړو خو زمونږ خواهش مخکې هم دلته و په خپل کلي کې او دا دوه لویه کورنۍ چې دي دوی ته او دوی صرف دلته په دې خپلې کورنۍ کې نه دوی خپل یو هغه دی اثر دی په ټوله علاقې کې اثر دی او انشاءالله تعالی زه امید لرم چې دوی به هم دغه شانتې خپل اثر استعمالوي او د ټول د ورورولۍ دپاره او د دې پارټۍ د ترقۍ دپاره به هلې ځلې کوي. نو زه ستاسو بیا بې حد مشکور یم الله تعالی دی دا ټولو مشران چې راغلي دي د هغوی شکریه ادا کوم چې تاسو دومره تکلیف وکړو په دې ګرمۍ کې نن حبس هم دی ګرمي هم ده چې تاسو راغلی ټول او په دې کې شریک شوی نو دا زمونږ ټول دپاره دا عزت خبره ده دا ستاسو کور دی دا اوږده ستاسو ده دا د ټولو د دې کلي ده او د کلي زمونږ د کلي دا ننګ دی او انشاءالله تعالی زمونږ مشران هم د دوی مشران د نور زمونږ چې څومره دلته ملګري راغلي د دوی مشران ټول یو اتفاق سره ده یو ځای به مونږ دا هغه کوو دا ډېره موده خو زما مو شوه اوس دا سلسله انشاءالله تعالی زه امید لرم چې همدغه شانتې به جاري او ساري او انشاءالله د شیرپو نوم چې دی هغه به مونږ داسې قایم او دایم ساتو. ډېره مهرباني ډېره مننه ډېره شکریه.